هغه کې باید څه کوي هغه کوي خلک په دې خبرو ښه پوه دي. وروڼو بله خبره دا ده چې عجیبه غونه کې کار جوړ دی په اپله هم په ځمکو باندې لوی لانجې په ثوابای کې روانې دي دې پله کوټه پوټیا بټاکړه مهنای د دغه ځای خلک هم په هغه شاملاتو باندې ټول په جګړه روان دي او دې کې مخصوص خلک دی هغوی ته خپلې فایدې علي هغې دا مسلې چې کوم دی نو دا ټولې مونږ ته د دې حکومت نه جوړېږي د ثوابای ډېر ښه خلک دی دا چې کوم دی نو دا بالکل د حکومت او د دغه هغه کوي خو دې حد ته یې مه لګوئ چې دا خلک راپاسي او دی ستاسو خلاف چې کوم دی نو ودرېږي خلاف پاسې هم دی انشاءالله تعالی ډېر زر به یا د بلدیاتي الیکشن اعلان کېږي او یا به د جنرال الیکشن اعلان کېږي ځکه چې دا حکومت نور د چلېدو نه دی د ملک خزانه هم خالي کړې ده او چې هر ځای دوره اربونو روپو سکینډل راځي نو هغې سره به خزانه زه خو په دې پوه نه شوم چې قرضې هم په مونږ ډېرې شوې خیرات هم مونږ ډېر واغسته نورې څه کوې مونږ خو دا ځل د پترانې هغه پیسې هم د سعودیا نه راړې شرم دا دی چې زمونږ وزیر اعظم زمونږ چیف اف آرمي سټار لاړه او هغلته نه وله ریجي وله په دغه کې ورکړې په پترانه کې هغه یې راړې او په هغې باندې هغه یې وایي چې زمونږ ډېره ښکلې سفارتکاري وکړه د پاکستان یو اسلامي ملک دی دا یو ایټمي قوت دی او د هغې باوجود په دنیا کې زمونږ د پاسپورټ او زمونږ د دغه دوره بېعزتي لا ما نه ولیدې لا اوس چې کومه کېږي وجه څه ده چې کوم سړی حدیث دی وایي اوپر والا هات نیچے والا هات سے بهتر ہے چې ته هر وخت غوښتو روانې او هر وخت خیرات غواړي نو د هغه ملک او د هغه خلکو هېڅ دغه نه جوړېږي دا زمونږ ډېر محنت کش او جفاکش خلک دی ته په دې خپل قوم اعتماد وکړه په دې خپل قوم اعتبار وکړه څو ځله سړی تالی خو د اربونو روپو شوکت خان هم دی وړو سکولونو هلکانو جوړ کړی چې نن پې ته مزې کې استا یوه خور چې کومه ده هغه د 15 اربو مالکه شوه بله د 40 اربو مالکه شوه او پلار دی چې کوم دی هغه د بوټو صاحب وخت کې په اریګیشن کې ایس ډي او په کرپشن کې وتی و هغه به دلته پاکستان نه لې تا خو د چینج ناره لګولې وه تا خو وایي چې دلته به کرپشن فری پاکستان جوړوم زه زیاتې خبرې نه کوم سکندر خان راغلی نورې خبرې به راته هغه کوي خو سړی چې ورته وګوري چې دا وایي څه او دا کوي څه نو کله کله خو زما ورته هم مازغه خراب شي چې خدای پاکه دا دی وایي څه او کوي څه په ګراونډ باندې څه دي او دته ښایي څه انارو نه ورکړې جهانګیر ترین له دې ورکړه زلفي بخاري له دې ورکړه یو غلاګانې کوي رنګ روډ د ټول په خپلو ملګرو په دغه وکړه هغوی ورته سوسایټۍ جوړې کړې اربونو روپو کرپشن پکې هغه شوی دی اوس به لکه انټي کرپشن به لکه خبره دا ده چې هغه به د هغې تحقیقات کوي څه لاسې دې قوم سره ټوکې کوئ خبره دا ده چې ستاسو ډېره شکریا ده خو مونږ 3 بجې ټایم ورکړی و خو چونکې دواګانې مې وې په منځ کې و سکندر خان هم افراباد نه لږ ورته هلته هم ملګرو سره دواګانې وې نو لیټ راغې ګرمي ده خو زه بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم چې په دې کې تاسو په دومره ګڼ تعداد کې دلته راغلی او دومره انتظار مو وکړو په الله مو ښاد او آباد اوسه او الله مو خوشحاله ساته او انشاءالله تعالی دا عهد به کوو چې د نن نه پس به راپاسو هر پښتون د پښتلی دی هر یو ملګری به کلي کې بلې حجرې ته ځي ضروري دی چې موږ سره درانه نومونه راشي هر یو عزیز ته ځان ورسوي کلي حجرې ته ځان ورسوي انشاءالله تعالی راتلونکي وخت د قومي وطن پارټۍ دی د خلکو سترګې قومي وطن پارټۍ ته دي او انشاءالله تعالی راتلونکي الیکشن کې به